نه منم، زه د پاکستان نه مې نه منم، خو د ټیکس د حکم یې قطعا نه منم. او نه زما قوم مني، نه زما تاجران مني. زما سره نه د بیار څه کار شته، نه د صوبایي حکومت څه کار شته، نه د مرکزي حکومت څه کار شته. دا سوچ وکړي چې په ملاکنډ ډویژن کې به کسټم راشي، انکم ټیکس پر راشي، سیل ټیکس پر راشي. چې زه د سن 47 پاکستانی نه یم، که معامله گمبیر صورت اختیار کو د دسخاکوټ امبیلې او د تاکوټ په پله کې به داسې رکاوټونه زه ودروم د الله په فضل سره تاجر برادري چې پاکستان د ګورنمنټ او د سټیټ اهلکار به دې په راتلو کوشش هم نشي کولی. او موږ به زمینی رابطه انشاءالله د پاکستان سره ختمو. سټوډنټان به هم د دې نه متاثره کېږي، د هغو په تعلیمونو به هم ټیکس لګي، په سکولونو به هم ټیکس لګي. بیا به زه د ټي وي ټیکس ځان نه ورکوم، په خپل کور کې به زه په کرایه اوسم، زه به د میاشتې 15,000 حکومت ته ټیکس ورکوم. په هېڅ صورت باندې په ملاکنډ ډویژن کې زه د ټیکس نه منم، انکم ټیکس نه منم، سیل ټیکس نه منم. تاسو ته به پته چې په 2018 کې په پاټا کې اصلاحات کېدو. هغه اصلاحات چې ټرایبل ایریا کې کېدو، هغې د یو کمیشن راکړو، سرتاج عزیز کمیشن و، د هغې نوم و. سرتاج عزیز راغی په ټولو قبایلو کې، په کورمه کې، په شمالي وزیرستان کې، خیبر ایجنسۍ کې، او څونه ازدا چې دي 8 پای کې د ټرایبل ایریاز دي، پای کې د ملکانو سره، د قومي عمایدینو سره، د قایدینو سره مذاکرات وکړو. او هغه په دې خبره باندې قایله کول چې موږ ټرایبل ایریا رات کو. هلته کې د ډېر وخت نه خلک د اف سی آر نظام نه هم ډېر تنګ راغلی و. ډېرو خلکو ته قانوني سهولتونه نه و. موږ ته په دې هېڅ اعتراض نه و چې ټرایبل ایریا غوښته، د هغې خلکو غوښته، هغو اف سی آر نظام ختم کو، ټرایبل ایریا یې په ریګولر را کې را دننه کړه. خو موږ په دې خبره باندې په هغه وخت باندې هم احتجاج وکړو چې که تاسو په ټرایبل ایریا کې اصلاحات کوئ او د اف سی آر نظام ختموئ، نو پکار دا و چې په آرټیکل 247 کې ترمیم کړی د ټرایبل ایریا دپاره. د هغه وخت دا بددیانته حکمرانان، نالایقه حکمرانانو غلطه فیصله وکړه او ټول آرټیکل 247 یې ختم کو. ما ته صرف تحفظ چې کوم دی آرټیکل 247 راکړو ملاکنډ ډویژن ته، زما جداګانه حیثیت ته. د دې آرټیکل 247 په وجه باندې ما ته دا سهولت و چې دلته کسټم ایکټ نه و، انکم ټیکس نه و، سیل ټیکس نه و، پراپرټي ټیکس نه و. زه به دا خبره ښکاره کړم خپل سامعینو ته چې 69 پاکستانیان یو، موږ د سن 47 پاکستانیان نه یو. موږ په پاکستان کې مدغم شوي وو، زموږ د قایدینو حمایدینو نه هم چا تپوس نه دی کړی. و د شپې په تیاره کې سوچ شوی دی، د ورځې په رڼا کې زموږ والي سوات نه اقتدار اخیستی دی. د پاټا اصلاحات په خپل ځای، خو دا داسې کار شوی دی. پښتانه متل کوي وایي تندر تالاش ولید او خرې د راموړې وړو. اصلاحات هلته کې هغو له یو قسم قانوني حیثیت ورکوي، ټرایبل ایریا ختمه او مراعات زمانه واپس هلې. پکه د سټیټ خو دا ذمهداري چې خپل قوم ته سهولتونه ډېر کړي. سټیټ خو دې دپاره نه دی چې یو طرف ته مراعات ورکوي، 10 ارب روپۍ هم ورکوي ټرایبل ایریا ته، او بل طرف ته زمانه هغه حیثیت ختمه، جداګانه حیثیت زما ختمه چې هغه زما اعزازیه ده. او اعزازیه ما تاسو ته په دې دلیل ده چې زه د سن 47 پاکستانی نه یم. تاسو ته پته ده چې د چترال وادي، د دیر نواب او د سوات وادي دا ځانله سټیټ شو. دلته یو اسان نظام و، په یوې په درخواست باندې به د حق او د باطل په منځ کې فرق کېدو. بیا دې جنجټ ته موږ لاړو چې کله پاټا ریګولیشن، کله جرګه سیسټم، کله ریګولر لا. دلته خو باقاعده د پولیسو تاڼې وي، دلته ډي پي او، دلته ډي آی جي او، ډیپټي کمشنر او، کمشنر او. دلته ملکانه نظام نه و، دا ټرایبل ایریا نه و، دا راتو. دلته کې های کورټ شته، او بیا د های کورټ نه پس موږ سپریم کورټ کې هم اپیل کولی شو. اوس ته هلته سهولت ورکوي، دلته سهولت هلې. دا د کوم ځای انصاف دی؟ بهرحال په هغه وخت باندې موږ برپور جدوجهد تاجرانو کړی دی. د ټول ملاکنډ ډویژن تاجرانو 2 پیرې مضبوط سټرایک کړی دی چې د څښاکوټ نه والا
تا کوټه پورې د امبېلې نه والا چتراله پورې تمام تجارتي ادارې بندې کړې. موږ ما او زما ټیم موږ مشترکه جدوجهد وکړو. ټولو تاجرانو احتجاج وکړو. هغه احتجاج په نتیجه کې د اکتوبر 2018 خبره ده او د هغې نه پس چې زموږ احتجاجونه وشو حکومت په دې خبره پوه شو چې د ملاکنډ ډیویژن د عوامو سره ظلم وشو، بېانصافي وشوه. ما د هغه وخت د صوبایي اسمبلۍ ممبران دا اندرکارډ خبره ده چې ما پریس کلب کې کېنولي دي، زما ټول تاجران زما دا موقف اوري. عبدالرحیم چرته هم دروغ نه دي ویلي. او ما هغو ته ووایي چې تاسو سبا اسمبلۍ کې بیل پاس کېږي د آرټیکل 247 د ختمېدو، تاسو پلیز مهرباني وکړئ آرټیکل مه ختموئ. ټیک ته دا بله خبره چې اوس هم د پاټا خلک خفه دي په رات کېدو باندې. او تاسو په آرټیکل کې ترمیم وکړئ چې زما د ملاکنډ ډیویژن جداګانې حیثیت ختم نشي. خو د انتهایی افسوس سره دا خبره کوم چې کله ممبران صاحبان لاړو نو چا کتلی هم نه دی چې دا پاټا دی که فاټا دی، FATA دی که PATA دی، خو دسخط یې ورته کړي. او نن د هغې ثمرات زه سکم. زه اوس دا خبره کوم ستاسو د دې چینل په وساطت سره چې دا زما سره د EBR نوټیفیکیشن دی. نیشنل سیکرټریټ کې ما زما ټیم موږ مکمل طور د EBR سره زموږ اجلاس شوی دی. او زه یوازې نه وم چې زما د ټول ملاکنډ ډیویژن تاجرانو صدور د هرې ضلعې او په هغه اجلاس کې دا خبره متفقه شوې ده. دا 3 پاڼې نوټیفیکیشن دی. دا څه داسې هوایي خبرې زه نه کوم. او په دې نوټیفیکیشن کې باقاعده ما ته دا چوټ میلاو شوی دی چې د 30 جون 2023 پورې به د 15 کال لپاره په دې وجه باندې په دې ابهام باندې تاسو ته چوټ درکوو چېرې اصلاحات خو په پاټه کې کېدو. ملاکنډ ډیویژن ولې زه متاثره کوم د 30 جون 2023 پورې زما سره نه د EBR څخه کار شته، نه د صوبایي حکومت څخه کار شته، نه د مرکزي حکومت څخه کار شته. دا سوچ وکړي چې په ملاکنډ ډیویژن کې به کسټم راشي، انکم ټیکس پر راشي، سیل ټیکس پر راشي. او دویمه خبره ده چې اوس حالات ډېر بدل دي. هغه ټایم کې جنګ صرف تاجرانو لړاو کړی دی او د تاجرانو د جنګ د لړاوېدو په وجه باندې په دې سرتاجاجیز کمیشن کې سپارښاتو کې دا خبره لیکلې وه چې 10 سال دی د چوټ ورکړی شي. خو چونکې نګران حکومت و، ذمه دار څوک نه و چې موږ سره خبرې کړې وې. موږ د وخت په مناسبت سره 15 کال ته تنښودلی چې زه 15 کاله پس په بیا خپل سټرګل چې په خیر وځي ګورنمنټ به جوړ شي. او دا خبره د 15 کالو دا په کابینټ ډیویژن کې د PTI په حکومت کې پاس شو د 5 سال ده. گو چې په هغه وخت کې په دې جدوجهد کې زما سره آل پارټیز کانفرنس د تمامو سیاسي جماعتونو قائدین، زما سره وکلا برادری، زما سره چې کوم دی سوات قومي جرګه، زما سره آل هوټل اسوسییشن سوات، زما سره چیمبر اف کامرس، زما سره پرایویټ سکول اسوسییشن، زما سره صنعتکار، زموږ سره ټول خلک په دې متفق وو چې دا شی موږ نه منو. اوس بعضې اخباراتو کې دا خبره ښوي چې 2 میاشتې نه د 30 جون 2023 پورې هېڅ چاته اخلاقي قانوني حق حاصل نه دی چې په ملاکنډ ډیویژن کې د ټیکس د لګېدو تصور وکړي. وزیر اعظم تازه ترین صورتحال ده چې په ملاکنډ ډیویژن کې د دې ظالمانه قانون خلاف زموږ تیاری د 1 کال نه مخکې مکمل کړی دی. موږ په 2021 کې خپل انتظامات، خپل سوچ، خپل فکر، خپل مایند د دې ظلم خلاف موږ تیار یو. اپر چترال کې تنظیم موږ فعال کړی دی، په کوز چترال کې موږ فعال کړی دی، په اپر دیر کې، په کوز دیر کې، په باجوړ کې، په ضلع ملکنډ کې، په ضلع بونیر کې، په ضلع شنګله کې، په ضلع سوات کې، په ابر سوات کې 10 تنظیمونه موږ داسې متحرک کړي دي، فعال کړي دي چې زه دو چیلنج کوم چې دو په ما باندې کسټم او انکم ټیکس سیل ټیکس راولي. نه منم، زه د پاکستان نه نه منم، خو د ټیکس د حکم قطعا نه منم. او نه زما قوم مني، نه زما تاجران مني، زما کومې طبقو نومونه چې ما تاسو ته هېڅوک هم نه مني. او اوس خو ماشاءالله په خلکو کې خو دونه لوی شعور پیدا شو دی، خلک د دهشتګردو خلاف راپسې جلسې کوي، جلوسونه کوي. و زما سره په پشت تمام سیاسي جماعتونه، زما سره وکلا برادري، زما سره صنعتکار، چیمبر اف کامرس، ما تاسو ته ال هوټل اسوسییشن او نوې نوجوان کل چې د ولسي پاسون په نوم راپاسېدلي دي، اب هم زموږ سره شانه بشانه ولاړ دي. په هېڅ صورت باندې په ملاکنډ ډیویژن کې
زه د ټیکس نه منم، انکم ټیکس نه منم، سیل ټیکس نه منم. او زه دا تپوس کوم چې دلته خو تا ماته دارالقضا راښکړله، تا ماته دارالقضا راښکړله چې دلته شرعي ریګولیشن دی، او شرعي ریګولیشن په وجه باندې په ټول پاکستان کې های کورټ لیکي او ماته دارالقضا لیکي. ځکه دا نوټیفیکیشن خو هم شو دی چې په ملاکنډ ډیویژن کې شرعي ریګولیشن دی. نو په شرعي ریګولیشن کې خو د زکات د عشر تصور شته، ټیکس تصور نشته. دا یو بل ابهام پیدا شوی دی. یا بدو د دینه د دارالقضا ته به صرف های کورټ وای، بیا به زه خبرې ورسره کوم. او که دو دارالقضا ورته وایي نو دارالقضا دپاره دا چې جوړېده د دې لپاره هم ډېر لوی قربانۍ دي، تاریخونه چلیدلي دي. زه د حکومت ته دا خبره کوم چې د سوات او د ملاکنډ ډیویژن خلک په داسې حالاتو کې دي چې اوس هم زمونږ بشتري لمدې پرتې دي، لاندې دي وچې شوي، زمونږ بالښتونه لامده دي، زمونږ توشکي، زمونږ پتیلې، زمونږ سمسۍ، زمونږ کټونه، زمونږ المارۍ، زمونږ هر څه چې کوم د سیلاب وړي دي. دا کم حالات چې په موږ تیر شو دا خو د ملاکنډ ډیویژن په عوامو دا د قیامت علامت دي. د الله د پاک د نوم نظر شم، امتحانات دي، زلزلې دي، سیلابونه دي، اپریشن دی، طالبان دي، کرونا ده، ډینګي ده، او دې سیلاب هر څه زموږ تباه برباد کړو. زه د حکمرانانو ته دا خبره کوم چې که ستاسو په مزغو کې دا ډس شوی چې زه به په ملاکنډ ډیویژن باندې او زه بیار والته هم دا وایم، او دا تاسو چې لتې وغایئ، کله د سټیټسټیک بنوم، کله د شماریات بنوم، کله زما د بینکونو اکاونټونه زما تاجرانو تاسو هغه چیک کوئ، نیب والے غواړي، بیار والے غواړي، دا مایند ختم کړئ. زمونږ تیاری مکمل دی، او چې کله حکمرانانو عملی قدم کېښودو، زه تاته وایم چې دا څونه تحریکونه په سوات کې تیر شوي سره د دې ننني تحریکه پورې، دا ټول تحریکونه به حکمرانان هیر کړي. دا داسې معامله چې دا ټول قوم، علما زما سره، تاجران زما سره، صنعتکار زما سره، غریبانان زموږ سره، وکلا زموږ سره، پرایویټ سکولونه زموږ سره، د سکول سټوډنټان به هم د دې نه متاثره کېږي. د هغو په تعلیمونو هم ټیکس لګي، په سکولونو هم ټیکس لګي. بیا به زه د ټي وي ټیکس ځان نه ورکوم، په خپل کور کې به زه په کرایه اوسم، زه به د میاشتې 15,000 حکومت ته ټیکس ورکوم، په خپل پټي به زه ټیکس ورکوم، په خپل د استعمال په ګاډي به زه ټیکس ورکوم. لہذا قوم هېڅ کله دې ته تیار دی. او د الله رحم دی څنګه چې تاجر برادرۍ د ملاکنډ ډیویژن په 2018 کې خپل ذمہداري پوره کړې دي. زمونږ د ملاکنډ ډیویژن د سټرګل په وجه ټول ټرایبل ایریا چې کوم دی هغه هم د ټیکس نه مستثنا شوي دي. د جدوجہد د ملاکنډ ډیویژن ته تاجرانو اوس به هم تاجران خپل ذمہداري پوره کوي، خو د وخت نه مخکې موږ څه سیاسي بازیګر هم نه یو، موږ څه سیاسي سوچ هم نه لرو. موږ د وخت نه مخکې د خپل سوات حالات، د ډیویژن حالات خرابول نه غواړو. او چې کله موږ په دې خبره پوه شو چې دې خلکو عملی جدوجہد شروع کوي یا عملی کردار رول ادا کوي، نو زموږ عملی کردار به هم ویني. او زه ورته نن نه دا خبره کوم چې جلسې، جلوسونه، احتجاجونه خلک زموږ نه زده کوي. او د دې سره سره ان شاء الله تعالی چې که معامله ګمبیر صورت اختیار کو، د دسخاکوټ، امبیلې او د تاکوټ په پله کې به داسې رکاوټونه زه ودروم د الله په فضل سره تاجر برادري چې پاکستاني د ګورنمنټ او د سټیټ اهلکار به دې بلته راتلو کوشش هم نشي کولی. او زه به او موږ به زمیني رابطه انشاءالله د پاکستان سره ختمو او دونه لوی انتشار به پیدا شي. زه دا تپوس کوم، زما په ځنګل کې ماته رایلټي نه راکې، زما په زمرودو پکان کې ماته رایلټي نه راکې، زما په اوبو باندې ملکنډ بېدیګر ګرځي، زما اوبه چې کوم دی د اشنغر پټي ته سیراب کېږي، زما ماشومان روزګار بې روزګاره دي، لسګلیزې ماشومان ټول خلک په دوکانونو کې سپلني لوګیا کوي. تاسو یې نه که نه تورسره زما ټوله ورځ خیراتونه غواړي. زما د سوات حالات، زما د سوات تازرترین صورتحال دا خبره برداشت کوي. زما تن، زما اوږې چې زه دا بوج اوچت کم، په هېڅ صورت نه منم. موږ به په دې مجبور شو چې موږ د پاکستان سره په انضمام باندې هم سوچ وکړو. زه ورته خواست کوم چې افراطفرید نه پیدا کوي. بیار والته هم دا ریکویسټ کوم چې تاسو په مزغو کې کم ټس شوی دی که نه، زه درته وایم په ملاکنډ ډیویژن کې ټیکس لګول دا د وسپنو نینې چې چلي. تاسو خو په ایر کنډیشن محلاتو کې ناست یې،
اولته فیصلې کوي، خو دا فیصلې به ته ډېرې ګرانې پرېوځي. انشاءالله د ملاکنډ ډویژن قوم دی پر ویښ دی او چې د دهشتګردو نه دي ریدلي، د بیار د ټوټانو نه، د دې بیار د اهلکارانو نه په هېڅ صورت نه هېرېږي. ډېره مهرباني.